بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 136 نمبر درس دی. د رباعي ابواب باز شروع. رباعي ابواب کې موږ رباعي مجرد یو باب وي. ما دا خبره کړې و په مخکې درسونه کې چې رباعي څلور ابواب دي. یو رباعي مجرد دی، پکې درې پکې د رباعي مزید فی ابواب دي. په هغه درې رباعي مزید فی ابوابو کې دوه رباعي با حمزه وصل او لازم دي، او یو باب پکې د رباعي مزید فی بی حمزه وصل او دا هم لازم دی. نو هغه چې کوم مخکې تیر شوي دي دا درې وشو، او یو انشاءالله نن اخري دی د رباعي مزید فی د بی حمزه وصل صرف یو باب دی، او دا یو باب هم لازم دی، متعدی نه دی. نو اول باب صرف صغیر لکه تفعلن لکه تسربلن، کپڑا اوڑنا، کپڑا ځان نه تاوول. ٹھیک شو؟ نو د دې ماضی راځي تسربله ماضی معروف، یتسربلو مضارع معروف، تسربلن دا مصدر معروف دی. فهو متسربل معنی را کپڑا ځان نه تاوون کې. نو متسربلن دا اسم فاعل صيغه ده. نو د دې نه دا د لازم باب دی. نو د دې نه دغه د مجهول صيغه نه جوړیږي او اسم مفعول هم دی نه جوړیږي. الامر منه تسربل معنی ته ځان نه کپڑا تاوګه، والنهي عنه لا تتسربل ته ځان نه کپڑا متاوه. نو دا موږ سره د صرف صغیر بابو د رباعي مزید فی بی حمزه وصل ورته ځکه چې دغه حمزه وصل نه وي. ٹھیک شو؟ نو دغه اوس موږ سره د دې مصادر دي. التبختر معنی ده په ناز او نخرې سره ګرځېدل. ناز او نخرو سره چې څوک ګرځي هغې ته تبخر وایي. تبخر نو تبخر يتبخر تبخرا فهو متبخر. الامر منه تبخر والنهي عنه لا تتبخر. او التمقهر دا چې دی مقهور هونه، یعنی په چا چې قهر شوی وي هغې ته وایي. نو د دې به موږ د صرف صغیر جوړو. تمقهر يتمقهر تمقهرا فهو متمقهر. الامر منه تمقهر والنهي عنه لا تتمقهر. التبرقع معنی ده برقع اچول. خلک زنانه برقع اچوي که نه، نو هغې ته تبقهر دا وایي. تبرقع ورته وایي، تبرقع یعنی برقع اچول. نو تبرقع يتبرقع تبرقعا فهو متبرقع یعنی هغه سړی چې برقع اچوي. نو دا متبرقع برقع چولو والا سړی. نو متبرقعانی دوا سړي برقع چولو والا، متبرقعون ډیر سړي دغه والا برقع چولو والا. او د دې مؤنث راځي متبرقعتن هغه ښځه چې برقع اچوي. الامر منه تبرقع ته برقع واچوه، والنهي عنه لا تتبرقع ته برقع مه اچوه. نو دا زموږ سره د رباعي مزید فی څلور ابواب پوره شو، او د رباعي مزید فی صرف دغه څلور ابواب وي. یو باب پکې رباعي مزید فی رباعي مجرد وي، او درې بابونه رباعي مزید فی وي. په دغه درېو بابونو کې دوه بابونه رباعي مزید فی با حمزه وصل وي، او یو باب رباعي مزید فی بی حمزه وصل وي. نو دا نن اخري چې دی دا رباعي مزید فی بی حمزه وصل و. انشاءالله دې نه پس به بیا د موږ د ملحقاتو بحث کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.